زمونږ لکه حکومت پاکستان دا تعلیم راکوي، مونږ له داسې استادان راکوي او داسې مونږ له دغه راکوي، دا د غریب سړي بچي دي، نو په دې وجه به مونږ سره داسې کېږي. دا تپوس نه دی کړی چې دوی ته دې وړو ته دې څوکیدار ووایي چې که تاسو سره سکول کې یا د هسپتال کې د ډاکټر ته یا پولیس والا ته حل ووایي چې دا موږ استاد والي یو، نو تاسو به بیا په سکول کې موږ نه پرېږدو او نه به چې ته په کومه 9 بجې 9 بجې سړی ووښې او ته په 11 بجې دې بوځې او بیا د هغې نه پس هم چې دوی راوستي په دفتر کې په سکول کې کېنولي دي او دوی تر پاوکم 2 بجې دوی را پرېښودي دي. د هغې بدقسمتي دا ده چې یو پونسټان ګولۍ وله ورکړې ده ماشومانو له، نورې وله هېڅ هم نه دي ورکړي. خپل صاحب هم د سکول نه لاړو، غیب شو، تښتېدو چې موږ له جي 20 منټه کم 2 بجې وي چې دا ماشوم یې جې راوستو دی هسپتال ته بوتلی و، هلته یې تشې چیړانګې تاو کړې وې، نه یې فایار شوی دی نه ډاکټر تپوس کړی دی چې دا ولې، چونکې د دې دپاره یې کمره کې کېنولي وو، راته یې وویل چې بار به نه وځئ، ما نه به خل سرجان خبر شي، خو لا سرجان نه خبر شوي چې مونږ چې بیا په نیمه چوټه کې بار راووتو نو مونږ ته سرجان ووایي اسیب صاحب څوک والي دی، نو ما هم ګوته اوچته کړه، دلته ما یو بل ملګری هم دی هغه هم ګوته اوچته کړه، دا سکول والا چاچا بوتلو هسپتال ته، مونږ ته په موټرسایکل باندې ووایي چې حل ونه وایي په هسپتال کې چې داسې ووایي چې مونږ د سرکاري سکول یې مونږ تورې جامې دي چې دا دواړه روریان چې په سکول په کور کې کار کولو چې باڼه سره باندې را پرېوتی دی. یو دا ماشوم هم والي ټیچر دا هم چې والی دی، دې ماشوم سره هم دا بېهوشه شوی چې هغه دا ماشوم دی چې دی والی او بیا بېهوشه شوی په کمره کې پروت او د بدقسمتۍ نه ورپسې وربند کړی چې څوک پرېږدمه. دې خلکو ته چې دا بېهوشه دی، هغه ماشوم ورته ژړله، تا چې ورسره وختي ملاقات شو، دی پکې بېهوشه شوی و، نو دی ورته وایي چې دا بېهوشه نه دی، دا اوده دی. خو د ده پخپله ترې تپوس وکړه چې څه کېږي، دغه دې ماشوم سره څه شوي دي، نو دی په خپله خوله تا ته ووایي. تا سره دا ټیچر په څه باندې والده ووایي؟ دا موږ چوټي کړی وه، نو موږ چوټي اخیستې وه، جرمانې هم سارې واخیسته او بیا مو داسې راغله. نو په چوټۍ باندې جرمانه هم اخیستې وه، تاسو چوټي هم اخیستې وه، د هغې باوجود بیا سزا درته؟ او جي. نو لاس یې درته کوم ځای کې مات کړی؟ کلایې کې. ها نو بیا دې څه وي ټیچر ته دې څه وي چې ما هسپتال ته بوځي؟ ټیچر ته مې جي زما لاس خراب شو، نو ما ته یې وویل صبر وکړه. بیا څه ټایم هسپتال ته بوتلی؟ بیا 11 بجې. والي څه ټایم وایي؟ پوکه 8 بجې. څه میسج ورکوئ؟ میسج خو دغه دی چې دا داسې ظلم څوک نه کوي. مونږ بچي دې دپاره نه لیږو چې زمونږ د بچو سره داسې کار کوي. دا خو زمونږ 2 بچي دي چې نن دې اواز اوچت کړو، خو دا د 430 کسانو زمونږ د بچو د مستقبل خبره ده، نو دا زمونږ لکه حکومت پاکستان دا تعلیم راکوي، مونږ له داسې استادان راکوي او داسې مونږ له دغه راکوي، دا د غریب سړي بچي دي، نو په دې وجه به مونږ سره داسې کېږي چې ته په کومه 8 بجې 9 بجې سړی ووښې او ته په 11 بجې دې بوځې او بیا د هغې نه پس هم چې دوی راوستي په دفتر کې په سکول کې کېنولي دي او دوی تر پاوکم 2 بجې دوی را پرېښودي دي. د هغې بدقسمتي دا ده چې یو پونسټان ګولۍ وله ورکړې ده ماشومانو له، نورې وله هېڅ هم نه دي ورکړي. خبره دا ده چې د یو ټیچر یو زمونږ چې کوم پرنسپل دی که نه، دا د ذموار سړي نوم دی، دا د دې سکول د 400 بچو مشر دی. که یو استاد یو پیریډ به اخلي بل به بل اخلي، خو دا پرنسپل دې دپاره نه چې دا د ټولو بچو دغه دی. زمونږ د بچي سره دونه څوک زیاتې کوي چې ته 4-5 ګنټې په کمره کې بندوه او بهر یې نه پرېږدي. دا د کم ځای قانون دی او زما د بچو سره دا زیاتې ولې کېږي؟ زما خبره زما بچي زما په های سکول کې لاړ شئ، تاسو وګورئ او تاسو به ویزټ وکړئ، زه به تاسو ته دعوت درکړم او تاسو به راشئ. تاسو د خدای خوشحاله کې ستا د نیوز والا چې تاسو راغئ زمونږ د عاشورآباد ته او د دې غریب بچو تپوس مو وکړو، ستاسو مونږ ډېر زړه د تله شکریه ده. خو تاسو ما ته دا ووایئ دا د غریب سړي بچي سره به داسې کېږي، زمونږ د غریبانو سره به داسې کېږي. زما په سکول کې بیا هم دا بچي مونږ ولیږو، په خپله تنخوا کې مونږ مزدورکار خلک یو چې زما بچی دې سبق وایي که نه. نه زما بچی سولر شته زما په های سکول کې، زما بچي چې بجلی لاړه شي 12 غنټې زما په کلي کې لوډ شیډینګ دی. د 12 غنټو کې زما خبره وه چې غنټه پس بجلی او غنټه نه زما د سکول تاسو حالات وګورئ چې په یو کلاس کې دې نه خولې بهیږي او بیا هم دې ناستې زما د بچي ناستې چې زه سبق ووایم او زمونږ هم دغه دی چې زمونږ لوډ شیډینګ نشته، نور څه نشته. زمونږ سولر ولې زمونږ د حق نه دی د عاشورآباد د بچو، مونږ د پاکستان بچي نه یو، مونږ د عاشورآباد چې کوم دی د پاکستان نه بهر دی، زما د بچی د بهر دی، زما 4.5 بچي 400 سره د پاسه 13 دا د هغې بچي دي، نو هغه د غریب سړي بچي دي، د دې د سولر حق نه دی، د دې د سکول دغه حق نه دی. که مونږ ته څه حق وي او مونږ د پاکستان یو، نو مونږ د دې وخت د باچایانو نه دا مطالبه کوو چې مونږ له دې انصاف راکړي، زمونږ د بچو له دې انصاف ورکړي او مونږ له دې سولر سیسټم
او دې له انتظام ورکړي. موږ ته د استادانو کمې دی، موږ سره 15 استادان نشته، موږ ګرځو حکومت پاکستان وایي داسې کار. وزیر اعلی صاحب زه د پی ټي آی ورکر یم د اشورآباد، د تا نه دا مطالبه کوم چې د اشورآباد بچو تعلیم دپاره موږ له خو استادان راکړه که نه. په یو سکول کې مې 3 استادان کم دي، که په بل کې 15 کم دي. نو که ته وایې چې د اشورآباد د پاکستان نه بهر نه دی او دا د زما بچي دي، استاد هغه دی، نو وزیر اعلی صاحب په دې نوټس والا، حالا افسران په دې نوټس والئ او موږ ته دا سکول ټیک کوئ، مهرباني وکړئ. هغې کې یو ماشوم دا دی، یو دغه د کوری دی والي چې کوم د دې باندې د دې والد صاحب ته کوم درد رسېدلی هغه داسې دی، د دې والد صاحب وایي چې دی ساری والي دي او در 12 بجو پورې په کمره کې بند کړي دي. دا ټول حقیقت په د دې والد صاحب نه اورو چې دا واقعه څنګه راغلی. السلام وعلیکم السلام. کاکا، شکر الحمدلله. ستاسو د دې زوی دا واقعه څنګه راغلی وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د یو شپږ ورځې چوټي وکړو، خو د شپږو ورځو دوران کې ما دته چوټیانې واغستې، نوسۍ مې ورولېږلو. چې نوسۍ مې ورولېږلو، دی د ګل په ور سکول ته لاړو، واپس رالو. ما ورته ویل بچی څه اوس ماسټر جي درته څه ووایي؟ وایي نه جي، وایي چوټیانې منظورې شوې دي. چې د منګل په ورځ لاړو سکول ته، جي سهار 7 بجې 9 بجې 8 بجو ټایم کې جي دا 3 واړه راګیر کړ کمره کې، او دوی باندې جي لاسونه او خپې مات کړې. د هغې نه بعد استاد ورپسې کمرې ور بولډ کو، بند کو او لاړو وتښتېدو. سکول یې پرېښو، څوکیدار ته یې ووایي چې داسې کیس شوی دی. پرنسپل صاحب هم د سکول نه لاړو، غیب شو، تښتېدو. چې موږ له جي 20 منټه کم 2 بجې وې چې دا ماشوم یې جي راوستو، دی هسپتال ته بوتلی و. هلته یې تشې چیړانګې تاو کړې وې، نه اف آی آر شوی دی، نه ډاکټر تپوس کړی دی چې دا ولې. چونکې د دې دپاره یې دا تپوس نه دی کړی چې دی ته دې وړو ته دې څوکیدار ووایي چې که تاسو سره سکول کې یا د هسپتال کې د ډاکټر ته یا پولیس والا ته حل ووایي چې دا موږ استاد والي یو، نو تاسو به بیا په سکول کې موږ نه پرېږدو او نه به حاضري اخلو. نو دی یې جي کمره کې بند کړ. نو 20 منټه کم 2 بجې وې جي چې دی نار نه هور راله. نو دی به الله جانې چې څه دا 100 ګنټې دی باندې په کوم عذاب کې تېرې شوي، او دی به څه داسې قصور کړی یا چې جي دی باندې دی لاسونه او خپې پې ماتول. په دی خو جي د الله هم حق نشته، دا خو واړه دي، نابالغ دي. اخر دا استاد ایسی دی، نه شهید دی جي. دی پرنسپل ته مونږ بار بار کالونه کول، د به هېڅ کال نه اټینډ کولو. د سره یو څوکیدار ملوث دی د پرنسپل سره، ټول ماحول یې جي د پرنسپل او د څوکیدار خراب کړی دی. پته نشته جي کله وایي د سکول کې سټاف کم دی، کله وایي دا نشته، کله وایي هغه نشته. که تاسو د سکول ته لاړئ یو سرچ هم د ده وکړو، نو دا پرنسپل په میاشت کې 15 ورځې سکول ته نه راځي او 15 ګنټې په دې 15 ورځو کې د سکول کې نه تېري. لہذا ولې ګورنمنټ خو ډېر غټې غټې تنخواګانې ایشو کړلې، ډېر غټ غټ سهولتونه یې ورکړل. زموږ د غریبانانو خو 800 روپۍ دیاړي هم کله یي کله نه، کله سیمټ ګران شي، کله شګه ګرانه شي. موږ نه جي کله د بجلی میټر یو سی او کله د ګیس، خو د هغې باوجود هم جي موږ خپلو بچو ته کاپي او قلم او بوټان او سپلی والو سکول ته یې ولېږو. نو چې سکول ته یې ولېږو، لہذا زموږ د بچو دا مستقبل وي. د دې نه خو دا د ډیران ګرځېدل راته ښه دي، یو 2 روپۍ خو به رالګه کړي. نه کاکا، بالکل لکه په سکول کې استادان خو وان کوي، ځکه بغیر د وانو نه ماشوم سبق نه وایي. خو لکه چې دا قسم په دې قسم سره وان کړي، نو دا ناانصافي ده، بالکل ظلم دی. چې بی ته یو ماشوم ووخې او بیا هغه ځان سره په کمره کې ایسار کې او بیا هغه دباوې چې هغه له دمکیانې ورکې او اینه بعد بیا هسپتال ته لیږي او هلته هم ولوی چې ال مه وایه. داسې د زویه دا واقع سره راغلی وه، تا د ګل په ورځ چې لاړې په هغه ورځ درته هېڅ هم نه وي؟ په هغه ورځ راته هېڅ هم نه وي، خو چې په سبا لاړم دی ووالم او دی په اکسرې مو اوس دې لاسه؟ او اکسره کې څه وایي ډاکټر؟ اکسره کې خو ډاکټر هېڅ هم نه وي. کریک دی یا اوس کاکا څه انصاف درته پکار دی؟ انصاف خو جي بس هغه دی، الله وکړي چې کومه کې زموږ د غریبو خیر، او دا خو استاد دی، نو د سره به مونږ جي څه انصاف په د ده نه وغواړو. دا خو د انصاف په تله ناست دی، جي د انصاف په سیټ باندې دی ناست دی. نو دی د خپله سوچ وکړي چې زه څه انصاف او څه فیصله دی وړو دې بچو سره زه وکړم. تاسو سره څه ذاتیات شته دی؟ زه یې پیژنم نه جي، ما پیژني نه، ما سره بیا څه زیاتیات دي. زه دا بچی زیاتیات له لېږم، که دی زه عقل او تعلیم له لېږم. بالکل. بس چې استاد جي کومه غلطي کړې ده، بالکل غلطي ده. کو ماشوم در نه اوم لګېدو، زما خو یو مشوره دا ده، کو چېرته ماشوم اوم لګېدو، انسان د غلطي کېږي، په غلطۍ باندې ولګېدو، ځه پاک کټیم هسپتال ته بوځه، کور ته یې راوله چې بی دغه شان ظالمان به خو نه وي که نه. تاسو پاک کټیم که دی مونږ ته داس میسیج کړی وی، دا سوال جواب یې کړی چې ستاسو دا بچی خوږ دی، په ټایم باندې یې راته ویلی وی، تاسو یقین وکړئ زما به دونه اړه نه وی درځېدلی او نه به زما د دې ټیچینګ د نامې نه دونه نفرت پیدا شوی وی.
ده به څه نه انصافي کړي، ده به څه داسې جرم کړي، داسې جرم خو مړه چې هغه غلا وکړي، هغه غله کور نه واوړي، هغه له هم چې ګورنمنټ حکومت پولیس داسې سزا نه ورکوي. په دې ماشوم خو د الله هم حق نشته، نابالغه دی جي. نو ده له دې ټیچر دونه سزا ولې ورکړه او په څه خبره یې ورکړه؟ زه د دې خبرې انصاف غواړم. الله به درته انصاف درکړي.